بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال عليه الصلاة والسلام. دینه کې کوم حدیث تیر شوی هغه داو چې سلام کې پهل کولې ولا دا تکبر نه بری ده. ان حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دنیا دا مؤمن د لپاره قید خانه ده او کافر د لپاره جنت ده. مؤمن د لپاره قید خانه څه طریقې سره ده او کافر د لپاره جنت دا کومې طریقې سره ده. کني قید خانه کې خو سړی بند وي، قید خانه کې خو سړی سره سیو د لباس او بسترې نه بل څه نه وي. مؤمن سړی سره خو دنیا کې ګوړې هم شته ده، بنگلور سره هم شته ده، خري هیشور سره هم شته ده، خا خوشالي هم شته ده. به څه مقصد یا کافر د پر کوم د دنیا د جنت ته، نو کافر باندې بیماری هم راځي، تکلیف ور باندې هم راځي، مصیبت ور باندې هم راځي، او جنت کې خو تکلیف نشته ده. حدیث مقصد څه ده؟ مقصد دا ده چې دنیا د مؤمن د پر قید خانه ده، لکه څنګه قید خانه کې سړی آزاد نوي قانون اعتبار سره، درنګ مؤمن هم قانون اعتبار سره آزاد نه ده. دنیا کې که ژوند تیروي دی اعتبار سره به تیروي، الله رب العزت کوم قانون رستولې ده قرآن او حدیث په شکل کې هغه مطابق به ژوند تیروي. ګوره نفس به درته یوې خبرې خواهش وکي او هغه به قرآن او حدیث نه مخالف وي، ته به څه کوي؟ هغه نه انکار کوي ځکه چې ته مؤمن یې. سترګې به د خواهش وکي، بد نظرۍ ده، ته به هغه نه انکار کوي ځکه چې ته مؤمن یې. غوږونه به د غیبت اوریدل یا نور څه غلط اوریدلو ته کوشش کوي، شیطان به د ورغلوي، خو ته به هغه نه انکار کوي ویلې ځکه چې ته مؤمن یې. او مؤمن د پر کوم د دنیا د داسې د قانون مطابق به ژوند تیروي. او قانون کوم د ته چی قرآن او حدیث ته چی څه بندزيري نه بدون ساتي، غیبت اوریدلو نه، چغلخوري اوریدلو نه، یا پلوولو نه هغه نه بدون ساتي، یا نفس خواهشات کوم اجتهاد هغه نه بدون ساتي. خواهش به غلط ځای کې نه پوره کوي، غلا او ډکا به راچوي. یعنی قانون مطابق ژوند تیرول قید خانه دا معنا. یا قید خانه دا معنا ده لکه څنګه قید خانه کې جیل کې سړی زړه خو نه لګوي کنه، زړه خوشالوي نه کنه، څنګه نن جیل ته څنګه زړه خوشاله څنګه قید خانه کې سړی زړه نه خوشالوي، زړه نه لګوي، همدارنګه دنیا کې هم زړه ما خوشاله زړه ما لګوا که زړه لګوي اخرت سره زړه ولګوا. چې اخرت سره د زړه ولګولو تیری به هم اخرت د پر کوي، خپل ځون به هم څوک نه بربروي اخرت د پر. یا قید خانه معنا ده چې لکه کله سړی جنت ته لوړ شي او هغه ځای ول نعمتونو خوشاله نه کله وګوري، نو دنیا به ورته قید خانه ولګي. دنیا د تشي وسړي لکه روایتو کې راځي کنه چې جنت کې څه کله دي ته آخرت کې دنیا مخته شي دا ورته وینو زو غوندې لاګي. نو چې کله هغه نعمتونو وګوري، هغه نعمتونو په بدل کې دنیا دا سیده لکه قید خانه. حدیث مقصد دا وروتلو. اور کافر د پر کوم دا هغه جنت ته مقصد دا ده لکه څنګه جنت کې سړی آزاد ژوندۍ تیروي، کافر هم د دنیا کې آزاد ژوندۍ تیروي. هیڅ قانون ور مېندي قرآن او حدیث سره ځون مېنه لاګو کوي. ته څه زړه وغوړي کل انعام زنور غوندي، ته څه زړه وغوړي په کوم پټي باندې ورغلغه باندې ورسي، څه زړه وغوړي هغه کوي. خو مؤمن څوک نه دي شنه پاک ده. اوس حدیث फायदा دار وته چې یو خو مؤمن سړی چې کوم د دنیا سره محبت کول نه منع کول، چې دنیا سره محبت نه کوي، دنیا کې کوم ته انهماک ته انغماس ته هغه نه بزون وساتي، دنیا سره بزړه نه لګوي. ها دنیا ګټل ضرورت مطابق عین عبادت ته، خو نه زړه ته به دغه محبت نه 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 بسي. دویمه فائدہ وروتله الله رب العزت پنيز منی د دنیا ولا اهمیت ته هیڅ اهمیت نشته. د لکه یو روایت کې راځي ک دنیا ولا اهمیت الله رب العزت په نظر کې د میاسي دی وزر برابر هم وي، کافر ته به یو ګټ وبنه ویر کړي، خو هیڅ اهمیت یې کوم ده د دنیا ولا الله رب العزت پنيز منی هیڅ اهمیت نشته ده. نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای، ابو هريره سے روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنیا د مؤمن د پر قید خانه ده او کافر د پر د جنت ده. الله رب العزت د خبرو عمل کوم توفیق نصیب کړي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.